ولې حضرت یوسف علیه السلام د زلیخې دروازې بندې نه کړې ټولې دروازې یو نه وغلقت الابواب وقالت هیت لک وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هیت لک زلیخه پې مینه دروازې ټولې ورته جرنده کړې چابیانې ځان سره کېښودې هغې غلام و یوسف علیه السلام هغې را دننه که او د ګناه مطالبه یې ترې وکړه حق یوسف علیه السلام هم حق او ځان یې ورته خشته کړی و ورته څه وایې یوسفه وي دا سترګې خو ډېرې ښکلې دي مطلب دا چې ګناه ته یې رامایل کړه وي د ټولو نه مخکې به زما دا سترګې پټې شي وی دا مخ دې څومره خشته دی وی دا به خاورو ته لاړ شي او دا به خاورې وخوري دا اندامونه لاسونه یې څونه ښکلي دي وی دا به قبر کې خاورې کېږي وی ته ما ته نه ګورې ولې وګورم نن خو دې نه پرېږدم دا ګناه به را سره خامخا کې دومره ښکلی وجود خدای درکړی دی ما سره به نن دا ګناه کې ورته څه وایي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون کوم رب چې د دې ښکلي وجود د وجې دا د بادشاه کور راکړی هغه رب نه خفه کوم او که مې خفه که خو زه به ظالم شم ظلم نه کوم پرېږدم دی نه ګناه به خامخا کې نه کوم اوس یوسف علیه السلام ته پته ده چې ګناه خو راباندې نه شي کولی د اړم شین کې ګناه ورسره نه کوم خو لاس خو به راچوي که نو چې لاس هم راواچوي ما دپاره دا هم ډېره خطرناکه خبره ده خدایه څه به کوي نو خپل وس یې وکړه او دروازې ته روان شو ښه ورته پته ده چې دروازه جرنده ده ښه ورته پته ده چې دروازه کولاول نه کېږي لیکن الله مدد کوي الله ورته ټولې دروازې کولاو کړې ټولې کولاو شو بار ووت